اسلام د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړ، دې کې به دوه خبرې موږ کوو. یو دا چې عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړ، نو د اسلام دراوړلو سره سره اسلام ته څه فائدې حاصل شو، یو خبره. دویمه خبره چې دته دا فاروق ولی ویل کی، او دې پسې بیا مستقل ځان له مستقل بحثي چې عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام دراوړلو وجوهات څو اسباب څو. اوله خبره څلوېښتم نمبر مسلمان هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دین مخکې 39 مسلمانان نور، او دا د شپږم کال اخرنۍ ورځې د ذوالحجې کال چې کله ختمېږي، چې دې کې الله رب العالمین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته اسلام ورنصیب، او د اسلام راوړل دا د ایمان د مضبوطیا د پاره، د مسلمانانو د مضبوطیا د پاره یو لوی د ملا تیرو. لکه څنګه چې بدن په ملا مضبوطی د قشن ایمان الله په د مضبوط کړي، مسلمانان الله په د مضبوط کړي. د په وجه باندې اسلام ته ډېر عزت حاصل شو. کله چې د مسلمان شو، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ما كنا نقدر ان نصلي عند الكعبه حتى اسلم عمر. من په دې شپږو کالو کې عبد الله بن مسعود اولنو مسلمانانو کې دي، من په دې شپږو کالو کې چیرته د کعبه سره نږدې مون نه وکړي تر څو پورې چې عمر ایمان نه راوړي. چې عمر ایمان راوړ، موږ د کعبه سره مونږونه شروع کړو. کعبه چا حق؟ د ابو جهل حق، ولیکن ایمان چې عمر نه راوړي رسول الله د عملګرو کعبه خواته مونږونه نشو کولی. سیدنا صہیب بن سنان الرومی رضی الله تعالی عنہ دے فرمائی لما اسلم عمر ظهر الاسلام ودعي اليه علانيه. عجیب خبر دا وای چې عمر اسلام راوړ، اسلام د عمر دراوړلو سره د اسلام څه شو، دا بالکل لکه د نور روخانه شو. ودعي اليه علانيه، په جهر دعوت ته شروع. او دویمه خبره کوي صہیب رضی الله تعالی عنہ وجلسنا حول البيت حلقه. د بیت الله خواته من د عمر د اسلام د راوړلو نه وروسته حلقې جوړې کړې، هغه سره وروسته کې ناستو، مخکې مونږ چېرته نه یو ناست هغې سره. او درېیمه خبره ده وطفنا بالبيت، د کعبې طواف مونږ شروع. او څلورمه ده وانتصفنا ممن غلظ علينا، او چا چې به موږ سره سختی کوله موږ به څه نه څه بدله اخیستی شو. بیا عمر رضی الله عنه اسلام په راوړلو پوهېږي. او بل شپږمه ده ورددنا علیه بعض ما یأتي، بعضې خلکو به راته چې څه خبرې وکړي نو د هغه د بعضو خبرو جوابونه به موږ ورکولی شو، مخکې به موږ جواب نه شو کولی. بس ګوره دا څلوېښتم مسلمان دی، مخکې یو کم څلوېښت مسلمانانو. که تاسو وګورئ دا شپږ کاله تیر شو، دا ذوالحجې میاشت ده، شپږ کاله کې څلوېښت مسلمانان، لکه دومره وخت کې دومره لږ مسلمانان. خو بیا موږ وایو چې دا مسلمانان دا اوس هم ډېر دی د چا نه، د نوح علیه السلام نه، چې هغه 950 کاله کې دوه روایتونه دي، یا اویا کسان، او صحیح روایت دا دی چې 7 کسان د مسلمانان کړي، 7 کسان د څو ملګري. دا روایت دی بل په نسبت بیا دا قول قوي دی. بهرحال څوک به دا نه وایي چې هلکه د پلانکي په خوله کې اثر نشته، د ډېرو خلکو په خوله کې به اثر وي. او رسول الله فرمایي وان من البیان لسحرا، د بعضې بیان څه مثال په شان د جادوي. څه معنا؟ مطلب یو تشبیه ده پکې چې د بعضې بیانونه چې کم دي سم د جادو په شان دی، په خلکو به ډېر ښه اثر وکړي.
خو دغه مجلس سره به یې اخواته بیا نه ولې هغه کې به اواز به خوږي یو جذبه به راوستي یو واقعه خو مقصد د هغې نه څوک ونه اخلي مقصد د هغې نه مقصد په اخلاص کې دی مقصد په څه کې دی اخلاص کې خو د ټولې زندګۍ مسلمانان راجمع کې د نوح علیه السلام یوې شپې ته د یو کس دعوت ته اخلاص نه رسي نو لهذا دا به څوک نه وایي چې پلانکي کې اخلاص نه ځکه چاته مسله ونه رسوله نه به موږ باندې غاړه ازادول دي باقي ایمان راوړل او نه راوړل د یو کس دا د الله په اختیار کې بهرحال دویمه خبره ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته د الفاروق دا ولې ویل کېږي عمر رضی الله فاروق نوم ولې کېښودلی شوی بعضې خلک مفسرین یو بله واقعه بیانوي خو سیرت ولا بله واقعه ذکر کړې ځکه چې هغه د مدینې د دور خبره ده او دا د مکې دور ده او دته دا لقب مکه کې میلاو شوی کېدای شي فاروق به ورته مدینه کې دوباره به ورته څه ویلی شوی دوباره به ورته لکه مثال دغه نوم اعاده شوی چې تا ته فاروق ویلی کېږي مځکه بهرحال عبدالله ابن عباس فرمایي ما د عمر رضی الله په خپله تفوس لما سمیت الفاروق تا ته فاروق ولې ویلی کېږي نو هغه راته وفرمایل چې اصل کې وجه دا وه چې ما کله ایمان راوړه نو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړ چې کله مې ایمان راوړه تپوس مې وکړ السنا علی الحق ان متنا او حیینا موږ په حق باندې نه یو چې چېرته مړه کېږو یا ژوندي پاتې کېږو موږ په حق نه یو نو هغه ویل ولې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلا والذي نفس بيده انكم على الحق ان متم او حييتم قسم بالله چې تاسو په حق باندې کمرې هم او که ژوندي پاتې کېږئ هم په حق باندې وی ښه وی ما ورته ویل مرفرغ فرمایي نو ففيما الاختفاء يا رسول الله والذي بعثك بالحق لنخرجن اذا الله حبيبا نو بیا ولې موږ پټ پاتې کېږو قسم مې دې په هغه ذات بعثك بالحق چې ته په حق باندې رسول را لېږلی بس مونږ به د نن اخواته څه کوو بار بار وځو اعلان به کوو خلکو ته چې پته ولګي نو دا خبره د نبي علیه السلام ډېره زیاته خوښه شوه نو د دقه نه پس ته دعوت ښکاره شروع شو نو چې کله دا خبره وشوه نو د صفا د غونډۍ د لاندې د سیدنا ارقم رضی الله تعالی عنه کور چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ځای و دلته به خلکو ته تعلیم ورکاوه او په اسلام کې دا اولنۍ مدرسه وه د ارقم رضی الله تعالی عنه کور د خلکو کورونه چې هغه کې د دین کار کېږي دا مدرسه یې اولنۍ کار د کور کې د اسلام شوی دی الله اکبر کبیره نو عمر رضی الله فرمایي چې موږ راووتو دوه صفونه هم جوړ کړل په اولني صف کې اسد الله و اسد رسوله امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ دی او دا سره ملګری دي او دویم صف کې هغه کس چې په هغه باندې الله اسلام عزتمن ګرځولی عمر فاروق او رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دوه صفونه جوړ شو صحابه کرام دوه صفونه شو نو موږ په لاره باندې روانو نو د مسلمانانو د خپونه داسې دوړې راختې لکه چاقو چوبند لکه څنګه چې په جرانده کې وړه راوړه کېږي او وړه څه کوي دوړه کوي دا قشن یو دوړې خطې روانو تر دې پورې چې مسجد حرم ته په دې هیئت کې به د جوش او جذبه کې راننوتو څنګه راننوتو چې مشرکینو اول امیر حمزه ته وکتل او بیا پسې ما ته وکتل نو په هغوی دومره غم راغلی چې د دې نه مخکې په زندګۍ کې په دوی باندې دومره غم نه و راغلی بل ډېر زیات ځکه اسلام غلبه دا صرف مسلمان خوښوي کافر چېرته هم د اسلام غلبه نه خوښوي چېرته هم کافر په دې نه خوشحالېږي چې اسلام غالبه شي بلکې هغه به کوشش دا کوي چې اسلام کمزوری شي نو لہذا دوی ډېر زیات غمجن شو نو په دې کې چې کله دا خبر راغله نو په کافرانو باندې ډېر زیات روغب راغلی او مسلمانانو ښه په خوشحالۍ سره عبادت وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل څه انت الفاروق ته څه ته فاروق یې ستا په وجه الله حق او باطل کې جداوالی راوست تر ننه پورې به موږ خفګانو دوی به خوشحاله وو خو چې نن یې ډول دي ټول نن په څه پراته دي
ته وګورې د هر کور نه جنازه وتلې ده داسې څه دی فرق الله د حق او د باطل په منځ کې راوست نو د حق ځنه ماته د فاروق لقب ملاو شو ګوره د ایمان د راوړلو سره لقب د فاروق ملاوېدل دا دوه خبرې شوې د دې ځنه اخواته درېمه مسله د عمر فاروق رضی الله د ایمان د راوړلو اسباب او دغه وجوهات څو دا ان شاء الله تفصیلی واقعیت دي دا اخواته سیرت کې وایي واخر دعوانا